یوه ډیره اهمه مسله در سره شریکول غواړي. بادلین وټه سټه بادلین په بادال خواند یې لینه ولا ورکول. په دې حواله سره سعود راغلی دی، مفتي صاحب نه هم درخواست کړی وه چې په دا مسله ته تحقیق هم وکړه، استخراج استنباط د دغې حکم هم وکړه، ناظرین سره شریک هکه. نو مفتی صاحب چې تو په دا بادلین نکاح چې کیم دی لکه مو خور لیر دو تو زوی ته مې لیر کړه، تو خور لیر دو امو زوی ته د په نکاح بادلین وکړه. په داسې مختلفې خبرې درېمي میشي والا ویل کې کله ژغ خپله وکړو چې ته خپله خور لیر خپله ته یو راکړه، زوی خپله ته یو راکړه. کله وري والا ویر کې مطلب په ای کښې دا ټکی وکړه وي هنه مهر تعین نه وي، د مهر نومول نه وي. که په دې حواله سره ته دا مسله پیش کړې د ناظرینو ته. بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الامی. مفتی صاحب ماشاءالله ښه سول دی په خپل دوی باندې واقعتا د سوچ ولا هدای قابل عمل هدای. مفتی صاحب علما لیکلي دي چې لیر رحمت دی، او واقعتا چې رحمت دی لیر نو ستړی نشي. خو یا مرحله دا چې دا بیا زحمت دی. مرحله دا دو چې که چیرې د واده په ښځو کړه خو ټیک تو، که په ښځو د واده نه کړله بیا ټول عمر دغې سره مور پلور پریشان وي، مصیبات ورته شي. صحیح خبره. نو دا ډېره حساسه معامله ده. شریعت یایي چې کله بیا جړکوټ کې دغې دوی ته ورسي چې دې ته د نکاح ضرورت وي، نو د دې مور پلور ته پکار دي، دې ته هم پکار دي چې کله دې په دغې یار باندې قدم ږدي چې د څو شیونو باندې خصوصي نظر کوي. کوشش ته د داس کوي چې د جوړ سړی دغې ته وغواړي، چې داسې سړی نه وي چې دای په څو شیونه شي چې شریعت او شوي دي ذکر ویلو شي چې دای په غنا سړی په کام وي، یې زنانه حیثیت په پوښتنه شاته خوف یې کنه د خوف خیال ساتل شي، خوف خیال د ضرور ساتل شي. د وختي و بیا صحیح وي چې کله د جوړه صحیح وي بیا که تو سوچ کړی وي چې غوایي یو یې صحیح وي بیا یو یې کېږي. نو د کوشش کوي. پوه شو. اول مفتی صاحب یو اهم شی داس دی چې سړی د دا کسی چې زه چاته ورکاوه هم چې دی په اسلام شي سره نه دی. صحیح. په اسلام شي دی هم په اسلام شي نه دی. دا کیسه د ځکه وی ضروري دو دا د مشتو سره کښ الله پاک دا خیر کړی دی چې مختلفي فرقې ډېرې نشته دی. ور مسلمانۍ وا فکر حامدین خو ویس لر داسې دو چې ډېر خلک د مشتو سکري ول شهرینه ته تللی دی، پنډې ته تللی دی، کراچۍ ته تللی دی، حیدرآباد ته تللی دی. او بیا داسې جنکوټ کې دي چې تعلیم حاصلوي، کالج د یونیورسټي دو. نو د شیانه یو فکر کوي، د قادیانونو نه د فکر کوي. نو والدین ته دا یو اهم هغه پچار دو چې کله د خپل خور لیر ودوي سړی د کوشش ورته کوي چې په اسلام شي دا برابر وي، په دین شي دا برابر وي، په تقوا شي دا برابر وي، او دای په مالی حیثیت شي هم برابر وي، او په پیشاک شي هم دا برابر وي. کچېرې مشتو سه د شي خیال وسوتي نو رسابو د خور لیر د مشت پورا د زحمت ذریعہ نه وي، د رحمت ذریعہ وي. کسی تو سول کړه و اصل شه مطلب کم تو دا پوینټ بنیادی مسله بادلین د شذ دا جایز ہے کنه جایز. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت جابر تعالی فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مش د نکاح شهار نه مانی کړی، د بادلین نه مانی کړی. او حضرت عبد الله ابن عمر تعالی فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې چا وټه سټه نکاح شهار وکړه دا د اسلام نه نه دی، دا وټه سټه نکاح دا د اسلام نه نه دی. علما فرمایي چې وجه د دغې دا دو چې جهالت ډېر دی، چې فرض کا د توسې په جلکې باندې جوتای شي ان د ایله خاندانو د ایله جلکې سره بې ګناه وي جوتای ورسره کوي، او که خاوند یې نه ورسره کوي خو شخص سره ورسره کوي، خو دې ته خمیش خو یو نه وي لیورینه ورسره کوي. نو دغې د وجې نه شریعت یې چې ویله داسې دوی ته زونه اچوي، خور لیر ویله داسې غاته اچوي چې صبورې پریشاني ویله بربوده او بیا طرف ته تعلق واقع شي هغه بل طرف ته په تربرینی باندې برداشت نو دغه وجه نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم ارشاد شو چې په دغه باندې د اسلام چې دغه شای نشته. البته علما فرمایلی دي چې چیرې چا کړی وي یا چا وکړو نو دوه صورتونه دي. یو صورت خدا دی چې فرض کا تو سه خپل جلکې ته میجه طرفانه مہر مقرر شو
میشه طرفه نظر کې تا تو سه طرفه میش په دا چې خپل تیر وخت دا خطوې میش د خپل شوی دی مفتی صاحب دا څنګه د ناظرین ته چې میش د مسلې بل چې پوره کوي میش د خطوې خپل شوی دی بالکل نو خامخاو مہر مقرروي خامخاو مہر مقرروي چې کوم د شریعت حکم دی او کوي او کچېره چا مہر نو مقرر کړی بیا په شریعت چې یو اصطلاح د مہر مثل بیو پانا د ورسته خامخا مہر مثل ورکوي مہر مثل مطلب دا دی چې رول کیم وی یغه کلی یغه ترلی یغه خواندې چې په صورت باندې ودیږي او د ورسته تخدا دی حق په تو باندې پوتې دی لکه د بل مسلمان چې په تو باندې قرضاوي تو طرف ته حق وي داسې د خپل شته کچېره تو بدلین کړای وو نو په تو باندې د دې د مہر قرضا دی چې تا په زندګۍ کې شو هدا ورکوي چې نوی چې ته وفات شي تو تر کینو دا کټ کیږي او چانه دا خطوې شوی د دغه تلفي ویس ممکنه ده چې پاوه شي غوشي مہرینه جن کې ته نه دی مقرر کړي یا مطلب دا خطوې شوی د ویس دا ورته مقرر کړي ویس دا فریضه ده مہر مثل دا ویس ورکی مې خو کیسه مہر مثل ته لیدو مہر مثل دا ویس ورکی مفتی صاحب په دې مسله کې دني زه بل څه خبره نه کوم مش خپل په دې مسله کې دا خطوې مش نشوي دو چې خوان دي نه په بدل ورکړي دي او ظاهره خبره ده چې په بدل کې ډېر حقوق تلفي کیږي او نم غوشي مہرینه شاید نه مولوي وي پلورم کړی وي مشته پته نشته دی لیکن شریع احکام دی ده مې پورا دی ته پورا دی ده او مناسب پورا دی لہذا اندیاس کا څوک تبادلین کوي بدلا دانه کوي کاچیره چانا شوی وي نکاح د شوی وي د په بدل باندې مہر نوی مقرر کړای ویستا مہر مقرر شي چې کم از کم مہر مثل دا ویر کی چې نور جن کې د عمر د خاندان اپ صوره ودوي یا وته صوره ریټوي کنه اغا د نکاح صوره میاد مقرر وي کنه مقدار ا ویس ورته کشیش دی چې د غشوی ګونات تلافی خو کم از کم په داس ورات شو شي اراده تو ته ویش د عمر دیر کو علم نافع دا خدای دیر کو امیش په ځنه خبره کښه تا وکی خبره د چې رهنمایي او کې سترګاورم کې او په داکش میش ډیر یوت مبتلای باید چې وی سه د خبره احساس وکي مزید میش دا غړ جرایم ونه کی جزاکم الله خیر احسن